بسم الله الرحمن الرحیم. د دویم فزیک او ویشتم لیکچر ته ټول ستړي مه شئ. دغه لیکچر د اوسیلیشن یا د اهتزاز د فصل شپږم لیکچر دی. په دغه لیکچر کې به مونږ د SHM دپاره یا د اهتزاز دپاره چې یو اهتزاز په څومره وخت کې سر ته رسیږي په هغې اړه خبرې وکړو، یا ټایم پیریډ اف SHM چې ورته وایي، چې یو SHM په څومره وخت کې سر ته رسیږي. ټایم پیریډ یا د اهتزاز وخت د اهتزاز دپاره یا دوره وخت چې سر ته پکې رسیږي هغې ته مونږ ټي وایو. تاسو په دغه عمومي ډیاګرام د هغه وګورئ، د SHM وګورئ. دغه که مین پوزیشن شي، مین پوزیشن چې په کچیرته په ټي مساوي صفر کې یا په د شروع په وخت کې ټي مساوي صفر کې جسم په ایکس مساوي صفر کې وي، یعنی خپل اهتزاز د دغه نقطې نه شروع کی، د ایکس هغه نه د تعادل د نقطې نه، او دغه منفي ا او مثبت ا وي، یا خي لور ته امپلیتیود او چپ لور ته امپلیتیود وي. دغه ټایم پیریود چې دی، ټایم پیریود کچیرته حرکت د دغه ځای نه شروع کی، د تعادل د نقطې نه، جسم که د دې ځای نه حرکت وکړي دلته او دغه تر امپلیتیود پورې دوره په ټي وخت کې ووایي، بیرته چې تعادل نقطې ته راشي، بیرته چې تعادل نقطې ته راشي دغه دوره په ټي دوه وخت کې ووایي، او بیرته د منفي امپلیتیود په لوري لاړ شي، دغه وخت په ټي درې سره وښیو، او د منفي امپلیتیود نه بیرته د تعادل نقطې ته راشي، دغه دوره په ټي څلور وخت کې وښیو، او یو اهتزاز هغه شو کمپلیټ شو، ځکه چې یو وارې جسم دلته لاړو، جسم بیرته د تعادل نقطې ته بیرته راغو، بیا منفي امپلیتیود ته لاړو، بیا بیرته د تعادل نقطې ته لاړو، دغلته یو اهتزاز دغه څلورو دورو کې د څلور وړې وړې دورې دغه یو اهتزاز کمپلیټوي. دا چې څومره وخت نیسي دغه مونږ یو ټایم پیریود وایو، یا د یو دورې وخت وایو، چې دا مساوي دی په لوی ټي سره ښیو د ټي یو وخت جمع د ټي دوه وخت جمع ټي درې وخت او جمع د ټي څلور وخت. دغه وخت ته چې یو اهتزاز پکې هغه شي کمپلیټ شي، یا یو اهتزاز پکې مکمل شي، مونږ ټایم پیریود وایو. او دغه ټایم پیریود مونږ په 2 پای پر اومیګا فارمول نه پیدا کوو، یا د ټایم پیریود د فریکوینسي سره هم اړیکه لري. د فریکوینسي سرچپه دی، فریکوینسي یو پر ټي دی او ټایم پیریود چې دی یو پر فریکوینسي دی، نو د دغه فارمول نه پیدا کوو. راځئ ثبوت به وکړو. دغه ټایم پیریود چې دی ومې ویل چې هغه وخت دی، هغه وخت دی چې یو اهتزاز پکې مکمل شي، دغه ته ټایم پیریود وایي. دغه ټایم پیریود نه وروسته هر کله چې ټایم پیریود هغه کېږي ختمیږي، د هر ټایم پیریود نه وروسته جسم چې دی خپل لومړني مشخصات هغه کوي، تکراروي. مثلا که جسم په یو ځای کې دلته وي، اولنی یعنی په ټي مساوي کېږي ټي کې، یعنی په اولني وخت کې جسم دلته وي، دویم وارې چې دلته راځي د یو ټایم پیریود نه وروسته دلته راځي جسم، یعنی اول به جسم دلته لاړ شي، جسم به بیرته دلته راشي، بیا به جسم دلته منفي امپلیتیود ته لاړ شي، بیا به جسم دغه خپل حالت ته راشي. په دغه څلور دورې چې ونیوې دغه په ټي وخت کې یا په ټایم پیریود کې هغه کېږي، یا په یوې دورې وخت کې دغه بیرته راځي. اولني مشخصات چې دلته کوم جسم لري، یعنی دلته چې کوم سرعت دی، کوم ډسپلیسمنټ دی، کوم تعجیل دی، دغه ټول اولني حالت سره هغه کېږي، مساوي کېږي. یعنی که دغه حالت کې مونږ هغه وګورو، سرعت، ډسپلیسمنټ او تعجیل په اولنی ټي مساوي کېږي ټي وخت کې چې کوم دی، هغه د ټي مساوي کېږي
ټي جمع لوی ټي په وخت کې، یعنی په ټي کې چې کوم سرعت، ډسپلیسمنت او تعجیل لري دغه مساوي دي په ټي جمع لوی ټي کې چې کوم سرعت، ډسپلیسمنت او تعجیل چې کوم لري دغه دواړه په خپل منځو کې سره مساوي وي. د ټایم پیریود نه وروسته چې جسم خپل اولنۍ حالت ته راځي، یعنی اولنۍ نقطې ته راځي، ټول مشخصات د دې چې دي هغه که سرعت دی، که ډسپلیسمنت دی او که تعجیل دی هغه تکراریږي. زه که چېرته جسم په اولنۍ حالت کې په یوې نقطې کې وي اول خو ډسپلیسمنت معادله مونږ ته عمومي معادله مثبت کړه چې ا مساوي کېږي ساین دی اومیګا ټي جمع پای. دغه معادله مو د ډسپلیسمنت لپاره عمومي ثبوت کړه په تیر درسونو کې. ځکه چېرته ووایم چې جسم په ټي مساوي کېږي ټي وخت کې دا غلطه دی، یعنی اندغه وخت کې دی او هغې ته زه ایکس یو ووایم هغې ډسپلیسمنت ته، او بیا کله چې ټي وخت پې تیر شي، یعنی یوه دوره وخت پې تیر شي، جسم بیرته همدغه ځای ته رارسېږي، هغې ډسپلیسمنت ته زه ایکس دوه ووایم خو هغه وخت څومره وخت دی؟ اولنی خو په ټي کې و، دویم ډسپلیسمنت چې دی په ټي جمع ټي وخت کې به وي او دغه اولنی ډسپلیسمنت چې دی په ټي وخت کې وي. ځکه دغو دپاره ومې ویل چې د ټایم پیریود نه وروسته د یو ټایم پیریود نه وروسته چې کوم مشخصات دی هغه تکراریږي، یعنی دا معنا چې دغه ډسپلیسمنت او دغه ډسپلیسمنت په خپلو منځو کې سره مساوي وي، هم سرعت سره مساوي وي، هم تعجیل سره مساوي وي. جسم چې هغه خپل اولني حالت ته راځي ټول مشخصات سره مساوي وي. نو ځکه دغه اولنی ډسپلیسمنت ته ایکس یو ووایم او دویم ډسپلیسمنت ته ایکس دوه ووایم، دا په خپلو منځو کې سره مساوي دي. دغه اولنی ډسپلیسمنت خو چې دی په کوچني ټي وخت کې دی او دغه دویم ډسپلیسمنت چې دی په ټي جمع یو ټایم پیریود نه وروسته تکراریږي، په دغه وخت کې دی. نو ځکه د دواړو دپاره معادلې ولیکم، د دغه ایکس یو دپاره ولیکم چې ا ساین دی اومیګا ټي وخت کې، یعنی ټي وخت کې دغه ډسپلیسمنت دی جمع پای، دا به مساوي شي دویم ډسپلیسمنت د ټي جمع لوی ټي نه وروسته دی ا ساین دی اومیګا، دا غلطه د ټي په ځای زه ټي جمع لوی ټي وضع کوم، ځکه چې دویم ډسپلیسمنت د دغه وخت نه وروسته هغه شو تکرار شو جمع پای. د دغې دواړو معادلو نه دغه ا پکې مشترک دی، دا به لرې کړم، دغه ا ما ته به پاتې شي ساین دی اومیګا ټي جمع پای، دا مساوي کېږي ساین دی اومیګا ټي جمع پای. دغه دوې معادلې ما ته مساوات لاسته راغله، دغه مساوات ځکه دغې زاویې ته ووایم چې الفا او دغې ټولې زاویې ته ووایم چې تیتا، دغې ټولې زاویې ته زه ووایم چې تیتا، نو زه دا رقم عمومي هم لیکلی شم چې ساین دی د لنډیز دپاره ساین الفا مساوي کېږي ساین دی تیتا سره، صحیح ده، ساین دی تیتا سره. دغه معادلې څه وخت هغه کېږي، یعنی ساین دی الفا مساوي کېږي ساین دی تیتا سره څه وخت مساوي دی؟ مونږ په درې حالاتو کې لیکلی شو چې ساین دی الفا مساوي کېږي د ساین د تیتا سره، یعنی یا ساین د تیتا مساوي کېږي ساین د الفا سره. مونږ په درې حالاتو کې لیکلی شو. اول په هغه حالت کې چې تیتا مساوي وي د الفا سره، په دغه حالت کې هم لیکلی شو، او دویم په دغه حالت کې لیکلی شو کله چې تیتا مساوي وي د پای منفي الفا سره د مثلثاتو د هغه نه د نګاه نه، او په دریم حالت کې مونږ تیتا د دوه پای جمع الفا سره هم مساوي کېږي. اوس په دغو درو کې کوم یو صحیح دی چې د مونږ د هغې معادلې دپاره چې زمونږ د دغې معادلې دپاره صدق وکړي، د دغې معادلې دپاره
د دغه دوه معادلو لپاره مونږ باید کوم قیمت په دغه درو قیمتونو نه واچوو چې صدق وکړي. اول که ساين ووایم چې ساين تیتا مساوي کېږي د الفا سره، اول دغه حالت وڅېړم نو عمومي معادله دغه وه چې ساين د اومیګا ټي جمع پای دا مساوي کېږي ساين د اومیګا د ټي جمع ټي جمع پای. اول حالت دغه وڅېړم، یعنی کله چې دغه زاویه سره مساوي شي ساين د الفا مساوي تیتا نو دغه هغه صدق کوي، دغه معادلې صدق کوي. نو لیکم چې اومیګا ټي جمع پای مساوي کېږي د اومیګا ټي جمع ټي جمع پای. د دغه نه که زه د ټي قیمت پیدا کړم، دغه اومیګا دی، د دغه نه که زه د ټي قیمت پیدا کړم اومیګا ټي به د دواړو دا به ولیکم چې اومیګا ټي جمع پای دا به مساوي کېږي اومیګا پکې ضرب کوم اومیګا ټي جمع اومیګا لوی ټي جمع پای. پای هم د دواړو خواونه لرې کوم او اومیګا ټي هم د دواړو خواونه لرې کوي. نو اومیګا ټي دا مساوي شي د صفر سره، د دې ځای نه که ټي پیدا کړو دا مساوي کېږي چې په صفر په اومیګا تقسیم کې صفر به شي. نو ټي مساوي کېږي د صفر سره، دا معنا چې ټایم پیریود صفر دی او دا په هغه کې امکان نه لري په اهتزاز کې، ځکه ټایم پیریود خو یو وخت دی چې یو اهتزاز پکې کمپلیټ شي. دا معنا چې جسم چې په اولنی حالت کې چیرته و، په اولنی یعنی ټي مساوي کېږي په ټي کې چې جسم چیرته دی، جسم په هماغه اولني حالت کې دی، هیڅ د ټایم پیریود لپاره وخت صفر دی. نو دغه حالت هغه نه کوي، صدق نه کوي. په دغه حالت نه مونږ نشو حل کولی، ټایم پیریود نشو پیدا کولی، ځکه چې ټایم پیریود په دغه حالت کې دغه زاویه چې مساوي یو بل سره ونیسو نو جسم د بیخي د خپل ځای نه خورېدلی نه دی او لوی ټایم پیریود چې دی صفر دی. دغه نوره دوه حالتونه به وګورو چې په نورو دوه حالتونو کې کوم یو صحیح دي. نوره دوه حالتونو کې دویم حالت چې و تیتا مساوي کېږي د پای منفي الفا او دریم حالت چې و دو پای تیتا مساوي کېږي دو پای جمع الفا. په دغه کې کوم یو صحیح دی؟ مونږ وویل چې د دغه عمومي که فکر ورته وکړئ دا دغه معنا لري، دغه درې حالتونه چې ومې ویل، لکه مونږ چې وایو چې ساين د 45 دا مثال وایم، ساين د 45 مساوي کېږي د ساين د پای منفي 45 یو سلاتیا منفي 45 او دا مساوي کېږي ساين د 2 پای 380 دی 380 جمع 45. دغه درې حالتونه دغه معنا لري، یعنی په عموم کې که صرف د وضاحت لپاره غواړئ دغه معنا لري. په دغه حالت کې خو صدق ونه کړو چې ومې چې تیتا مساوي کېږي الفا سره ټي مساوي کېږي صفر راووته، نو هغه حالت کې صدق ونه کړو. اوس دغه دوه حالته وګورو چې په دغو کې کوم یو صحیح دی. دغه صحیح دی که دغه صحیح دی چې صدق کوي. ومې ویل چې د ټي وخت وروسته د ټي نه وروسته ډسپلیسمنټ، سرعت او تعجیل ټول خپل قیمتونه تکراروي. نو مونږ د سرعت دپاره هم ګورو، د سرعت دپاره به وګورو چې سرعت او ډسپلیسمنټ کې دواړو کې کوم مشترک قیمت راووته چې د دواړو دپاره صدق وکړي نو هماغه قیمت صحیح دی. زه به د سرعت دپاره د ډسپلیسمنټ د معادلې هغه چې ونیسئ مشتق چې ونیسئ نو تاسو ته به د سرعت معادل در لاسته درشي. ډسپلیسمنټ معادله خو همدغه ایکس مساوي کېږي ا ساين د اومیګا ټي جمع پای، دغه د ډسپلیسمنټ معادله ده او سرعت چې دی د دې مشتق دی، صحیح دی، یعنی وی مساوي کېږي ډي ایکس پر ډي ټي. دغه هغه چې ونیسئ نو دا به خپل شي، ا به خپل شي، د ساين مشتق به کوساین شي، کوساین د اومیګا ټي جمع پای.
ضرب د دې داخل زنجیري هغه دی یا چین رول دی دغه به مشتق اومیګا شي نو د سرعت معادله به اومیګا ا کوساین د اومیګا ټي جمع پای دغه معادله شي د دغه معادلې نه زه کدی سرعت د پاره په اولنی حالت کې یعنی په اولنی حالت کې چې جسم په ټي مساوي کیږي ټي کې دلته وو او بیا د یوې دورې وخت نو وروسته دلته راغو ټي مساوي کیږي ټي نه وروسته دلته راغو په یعنی اولنی کې دغه سرعت تیزی وی وایم او دغه وخت کې سرعت تیز وی 2 وایم دا په خپل من کې سره مساوي دي وی یو مساوي دي د وی 2 سره ځکه ډیسپلیسمنت سرعت او تعجیل ټول سره مساوي دي نو دغه اولنې حالت ته کزه پټي کې چې کوم ساغه ده سرعت ته هغه په اومیګا ا کوساین د اومیګا ټي جمع پای دغه اولنې وی یو شي پټي وخت کې دا به مساوي وي په ټي 2 په ټي جمع لوی ټي وخت کې چې کوم سرعت ته هغه اومیګا ا کوساین د اومیګا ټي جمع ټي وخت کې چې کوم سرعت ته جمع پای هغه دغه شي اومیګا ا په دواړو کې مشترک دي دا به تر لري کم نو کوساین د اومیګا ټي جمع پای دا به مساوي شي د کوساین د اومیګا ټي جمع لوی ټي جمع پای دغه بیا هم که زه دغه هغه وایم کوساین د تیتا وایم کوساین د دغه تیتا زاویه وایم او دغه ته الفا زاویه وایم دا کوساین د الفا کوساین د تیتا په کوم وخت کې سره مساوي کیږي کوساین د تیتا کوساین د الفا په کوم وخت کې سره مساوي کیږي دا درې حالتونو کې مساوي کیږي په درې حالتونو کې کله چې تیتا مساوي کیږي د الفا سره وي اولنۍ حالت او دغه حالت مو په هغه کې ولې د ساين په حالت کې چې ډیسپلیسمنت لپاره مو ولې د کار ورنه کو ځکه چې ټي مساوي کیږي صفر مونږ ته راغله په دغه حالت کې په دویم حالت کې دا کله سره مساوي کیږي د 2 پای جمع الفا نه وروسته سره مساوي کیږي او په دریم حالت کې دا د 2 پای منفي الفا نه وروسته سره مساوي کیږي اوس تاسو په هغه حالت کې چې په ساين حالت کې موالد الته کوم یو سره مشترک په دغه کې ګوره فکر ورتوکای د تیتا مساوي کیږي 2 پای جمع الفا حالت دلته مشته هغه کې بیا پای منفي الفا حالت نشته په کوساین کې او تیتا مساوي کیږي الفا موالد چې د غلط وټي صفر راغو نو دواړو کې مشترک چې دی تیتا مساوي کیږي 2 پای جمع الفا په ام په ډیسپلیسمنت کې او ام په سرعت کې سره مساوي دي نو دا حالت د دوړ د لپاره صدق کوي دا حالت د یو د لپاره صدق نه کوي او په هغه کې چې په کوساین کې چې دا حالت پیدا کاغه بیا په ساين کې نشته نو دا په دوړو کې مشترک دي یعنی 2 پای جمع الفا حالت چې ده او بخیداغه دا صحیح ده دا غلط ده دا په ساين کې نشته نو د 2 پای جمع الفا حالت چې ده په دواړو کې صدق کوي نو زه څه شي کوم زه د ساين د اومیګا ټي عمومي معادله خدا غوا چې ساين د اومیګا ټي جمع پای د مساوي کیږي ساين د اومیګا ټي جمع پای دغه معادلې کې او دغه کې مې وویل چې د 2 پای جمع الفا حالت هغه کوي صدق کوي نو ځکه دغه 2 پای ورسره جمع کم ولې کم ځکه چې تیتا مساوي کیږي الفا هم کار ورنه کو او دغه نور دوه حالتونو یو په یو کې کار نه کوي بل په بل کې نو زه به دغه ولې کم د دې په ځای ولې کم چې اومیګا ټي جمع پای جمع 2
2 پای ور سره جمع کم ځکه چې 2 پای کارب کې ورکوي دغه ټوله زاویه الفا وه صحیح ده دا به مساوي کېږي د اومیګا دا به سره ضرب هم کم اومیګا ټي جمع اومیګا لوی ټي جمع پای د دغې ځای نه که هغه پیدا کم ټي پیدا کم اومیګا ټي هم کینسل کېږي پای هم کینسل کېږي مونږ ته پاتې کېږي اومیګا ټي 2 پای د دې ځای نه که زه ټي پیدا کم په اومیګا تقسیم کړئ 2 پای پر اومیګا یا دغه د فریکونسي سرچپه هم دی د فریکونسي د هغې سرچپه هم دی نو موږ ته دغه معادله لاسته راغله ده ټي مساوي کېږي 2 پای پر اومیګا یو ټایم پیریود وخت دی او اومیګا مو که په اولني لیکچر کې یا په دویم لیکچر کې مو ویلي وو چې اومیګا قیمت چې دی د اومیګا قیمت مو کې پر ام هم پیدا کړی و جذر نه لاندې نو که دغه پیدا کم ټي مساوي کېږي 2 پای پر کې پر ام د جذر لاندې یا 2 پای دغه صورت ته وخېجوئ سرچپه یې کړئ ام پر کې د جذر لاندې نو د دغه فارمول نه تاسو کولی شئ چې ټایم پیریود پیدا کړئ ټایم پیریود د دغې نه هم پیدا کړئ د دغې نه هم پیدا کولی شئ د یو پر فریکونسي نه هم پیدا کولی شئ او د 2 پای پر اومیګا نه هم پیدا کولی شئ د کتاب اولنی مثال ته متوجه شئ د 15 مثال د 15 فصل اولنی مثال په دې کې څه وایي په دې کې وایي چې که یو پانر او بلاک یو سیستم دی د پانر دی یو بلاک سره وصل دی یو پانر یو بلاک سره وصل دی د دغې بلاک هغه چې دی کتله چې دی ام د دغې بلاک کتله چې دی 680 ګرامه دی او د دغه پانر ثابت چې دی کې دا 65 نیوټن پر متر دی د څه وایي چې بلاک په اول کې وایي 11 سانتي متره له تعادل څخه کش شوی دی یعنی دغه که 11 سانتي تعادل نه کش شي 11 سانتي د تعادل نه کش شوی دی په ټي مساوي کېږي 0 کې یعنی په اولنۍ شروع وخت کې او سطح استکاک نه لري صحیح ده دغه سطح استکاک نه لري دا معنی چې خپل انرژي ضایع کوي نه او اهتزاز چې د پرېښو همدغسې جاري وي زه په نمبر سوالونه وایم او همدغسې به حل کوو هم ځکه چې اول چې سوالونه ډېر دي که لیکو بیا ګډوډېږي بیا په څپو ته نشو بېرته راتلی اولنی څه وایي تاسې زاویوي فریکونسي یا انګولر فریکونسي پیدا کړئ انګولر فریکونسي څومره دی خپل فریکونسي پیدا کړئ چې څومره دی او د یو دوران وخت یا ټایم پیریود پیدا کړئ چې څومره دی اول دغه په ا حالت کې دغه درې پیدا کړئ ښه د حل دپاره که راشو د دغو درو نکاتو د حل ته که راشو مونږ د انګولر فریکونسي یا د اومیګا دپاره لرل چې k پر m k او m مونږ ته دواړه معلوم دي نو زه ډایرکټ قیمتونه وضع کوم دلته لیکم 15 نیوټن پر متر او m چې دی 0.88 کیلوګرامه دی 88 کیلوګرامه دا که د جذر نه خلاص کړئ او د ساده یې کړئ نو تاسو ته به قیمت درشي 9.88 رادیان پر سیکنډ نو اومیګا قیمت د 9.88 رادیان پر سیکنډ سره مساوي دی ټایم پیریډ مونږ پیدا کولی شو د 2 پای پر اومیګا نه یا د 1 پر اف نه 2 پای رادیان خپل ولیکم 2 پای رادیان
او د اومیګا په ځای 9.28 هم پیدا کو راډیان پر سیکنډ دا به مساوي شي د 0.4 سیکنډ سره. نو یو ټایم پیریډ چې دی یا یو اهتزاز وخت چې دی په د یو سیکنډ په 4.8% وختونو کې به رسیږي و سر ته رسیږي. د دې ځای نه که فریکونسي پیدا کم فریکونسي یو پر ټي سره مساوي دی. دلته د دغې نه که پیدا کړئ دا دلته یوسئ او هغه هلته راوړئ نو دا مساوي شي د 1/0.4 سیکنډه چې دا مساوي کېږي د 1.55 هرټز سره. نو دغه درې قیمتونه ساده ډایرکټ فارمولونو کې وضع کوونه دي. په دویم هغه کې چې غوښتې دویمې برخې کې بي کې وایي چې د اهتزاز امپلیتیود پیدا کړئ. د اهتزاز امپلیتیود یا ا پیدا کړئ. تاسو که فکر وکړئ چې فکر وکړئ دغه بلاک چې د تعادل د حالت نه 11 سانتي کش شوی دی. 11 سانتي دا 11 دی. 11 سانتي چې کله کش شي یعنی بلاک دغه ځای ته راورسېږي او کله چې پرېښودی شي بیرته پرېښودی شي دغه به استحقاق نه لري. ومویل چې سطح استحقاق نه لري. دغه به دغې طرف ته هم 11 سانتي لاړ شي. دغې طرف ته دلته به هم 11 سانتي ځي او بیرته به دغې خواته بیا 11 سانتي راځي. ځکه انرژي خو خپله په لارې کې اخیستی نشي، انرژي خو په لارې کې اضافي اخیستی نشي. نو همدغه اخري سرحد دی چې دی د همدغې 11 سانتي چې دی د دې اخري سرحد دی. نه انرژي ضایع کوي ځکه چې استحقاق نه لري او نه انرژي اخلي ځکه چې بل زور ورسره نشته. نو د دې دغه مکزیمم امپلیتیود چې دی همدغه 11 سانتي دی، یعنی ا به مساوي شي 11 سانتي متر سره. نو دغه د دې مکزیمم امپلیتیود دی. دلته به مکزیمم عمر سره ولیکم چې واضح شي. په دریم حالت کې وایي په سی کې وایي چې د بلاک تر ټولو اعظمي سرعت پیدا کړئ. وی مکزیمم به کم ځای کې وي. وی مکزیمم اهتزاز اعظمي سرعت تاسو ته که فارمول درته یاد وي د ام د تعجیل دپاره او ام د اهتزاز دپاره مونږه هغه وکړو فارمولونه پیدا کړل. ا اومیګا اومیګا یې اعظمي سرعت دی ځکه دا صرف مثبت ونه ونیسم منفي ونه نیسم نو دا مساوي شي د ا په ځای 0.11 متره وضع کم ضرب 9.8 رادیان پر سیکنډ. نو وی مکزیمم به مساوي شي د 1.1 متر پر سیکنډ سره. دغه اعظمي سرعت دی او اعظمي سرعت مو ویلی و چې په کوم ځای کې و په x مساوي کېږي 0 کې اعظمي سرعت وي. یعنی دغه سرعت به په کوم ځای کې په x مساوي کېږي 0 یا په اوریجن کې وي. په ډي سوال کې څه شی وایي؟ ډي کې وایي چې د بلاک اعظمي تعجیل یا ا مکسیمم پیدا کړئ. اعظمي تعجیل او د اعظمي تعجیل لپاره مونږه معادله ثبوت کړې وه چې ا مکسیمم مساوي کېږي د ا اومیګا مربع سره. ا قیمت خو معلوم دی 0.11 متر دی ضرب اومیګا چې دی 9.8 متر رادیان پر سیکنډ مربع. د دې ځای نه که دغه قیمت پیدا کړئ تاسو ته به پیدا شي څو قیمت پیدا شي. ښه دغه محاسبه کوي نه پوهېږم ما محاسبه کړی نه دی. تاسو محاسبه کوئ چې څو راځي. په ای سوال کې چې شی وایي ای کې د ساده هغه پاتې دی کالکولیټر محاسبه یې پاتې دی. تاسو محاسبه وکړئ. وایي د پیز ثابت پیدا کړئ.
د پیس ثابت پیدا کړئ یا هغه اومیګا ټي پلس پای کې د پای قیمت وای پیدا کړئ. موږ تاسو ته د ډسپلیسمنټ معادله یادوه x مساوي کېږي a کوساین د اومیګا ټي پلس پای. دغه معادله موږ ته یاده ده. کله چې ټي مساوي صفر وي یعنی ټي صفر کې د x قیمت چې دی د x قیمت څو راوځي د x قیمت a راوځي ځکه چې ټي تاسو دلته صفر وضع کوئ دلته چې ټي صفر وضع کوئ دغلته به مونږ ته په هغه کې په معادلې کې ویلي دي چې x صفر کې ټي چې دی هغه دی 11 سانتي دی نو په ټي صفر کې د x په ځای تاسو 11 وضع کوئ او a مونږ ته هغه په ټي صفر کې 11 ویلي صحیح دی 11 دی ډسپلیسمنټ 11 دی هغه اعظمي هغه د ډسپلیسمنټ دی کوساین خپل ولیکئ اومیګا ضرب دغه ټي صفر وضع کوئ جمع پای د دې ځای نه که تاسو په هغه پیدا کړئ قیمت پیدا کړئ دا به سره کټ شي دلته به یو پاتې شي یو به مساوي شي د کوساین د دغه به صفر شي دا به صفر شي پاتې به شي کوساین د پای د دغه کوساین د پای نه چې تاسو هغه پیدا کړئ د کومې ماده هغه چې د زاویه چې د کوساین یو دی هغه زاویه چې د صفر رادیان دی صفر رادیان کوساین چې دی یو دی بل چې شی غوښتي په اف برخه کې غوښتي وای د بېځایه کېدنې یا ډسپلیسمنټ یا x چې دی د هغې معادله پیدا کوي صحیح دی د ډسپلیسمنټ لپاره مونږ د ټي په هغه کې په تابع کې یعنی ار ټي کې چې مونږ وغواړو ډسپلیسمنټ پیدا کړو نو مونږ د ډسپلیسمنټ لپاره د ټي تابع ځکه چې په ټي پسې مربوط دی هغې لپاره معادله لرو چې a کوساین د اومیګا ټي پلس پای دا خو عمومي معادله دی x مساوي کېږي ټي خپل لیکم a مې پیدا کړه چې 0.11 متره دا خو موږ ته په اعظمي حالت کې راکړی شوی دی کوساین د اومیګا ټي مې پیدا کړه 9.28 رادیان پر سیکنډ ضرب ټي اومیګا مې صرف 9.28 پیدا کړ ټي خپل لیکم ځکه د ټي تابع نه پیدا کوم جمع پای مې پیدا کړ صفر د دغې نه که دغه سره واضح هغه کوي خلاص کوي معادله x ټي به مساوي کېږي د 0.11 کوساین د 9.28 ټي په دغې معادلې کې دغه عمومي معادله د دغه حالت دپاره چې د مونږ ته کوم مشخصات راکړی شوي دي په دغې معادلې کې x په متر دی او هغه چې دی وخت چې دی په ثانیه دی نو دغه حالت دپاره د ډسپلیسمنټ عمومي معادله شوه. دوهم مثال چې دی د 15 فصل دویم مثال n رقم مثال دی همدغه n شیانو پکې غوښتي دغه به تاسو د کورنۍ وظیفې په توګه حل کړئ. نو دویم مثال به تاسو حل کړئ. ډیره زیاته مننه.